यो सर्वे مونږ کړی دی ملاله فند انډر ایز ایجوکیشن چیمپئن مونږ یو سروے کړی دی. هغه سروے بیسیکلی مقصد دا و چې مونږ ته پته ولګي چې ماشومان او د فیملیز بالخصوص جنکو ته کووډ 19 یا پینډیمک څنګه امپیکټ کړی دی او هغه ایجوکیشن څنګه افیکټ کړی دی. نو زه بل لکشان انالیسس تاسو ته وایم چې سروے انالیسس سو مونږ څه دی کړی دی. د کې تقریبا 1500 نه 1600 هاوس هولډ چې دی او فیملی چې دی مونږ انټرویو کړی دی. هغه د سروې نه پته ولګي دوه مونږ ته چې 82% جنکو دا غوښتل چې کله چې سکولونه به کلاو شي نو هغه به واپس سکولونو ته ځي. خو د کې یو ریزن و چې اف هغه سوشل اکونومیک بیک ګراوند هغه ته دا اجازه ورکول لو نو هغه به بیا سکول ته ځي. ادروایز هغه سکول ته نه ځي ځکه چې مونږ کته کووډ 19 دوران چې ډیر زیات فیملی چې او هغه اکونومیک او فاینانشلی ډیر اوور برډن شوی دی. نو هغه ډیر زیات انسرټینټی کو کې چې هغه بیا سکول ته تلی شي کنه هغه پیرنټس به پرمیشن ورکړي ورته کنه. نو دا ډیر مسله او چې موږ ته پته ولګېدو چې بیا کووډ 19 وجنه د جنکو سکول تلل ډیر زیات مشکل شو او هغه دا وویل چې زموږ پیرنټس به موږ ته پرمیشن نه راکړي ځکه چې زموږ چې روریان دي هغه بیا اوس کار کوي ځکه چې هغه پیرنټس چې دي هغه انفارمل اکونومي کې هغه کار کوي لګیا او هغه ہوم بیسډ ورکرز او هغه ډیلی ویجرز نو هغه ته ډیر انسرټینټی دي چې هغه سکول ته واپس بزی کنه. بیا یو بل شی او چې سروے کې مونږ هایلایټ دا هم کړی دی چې ټول ماشومان بالخصوص جنکو ته ډیجیټل ډیوایسز پورې اکسس نه و. کله چې کووډ رالو نو ټول دنیا چې هغه ډیجیټل ورلد باندې روان شو. ای لرنینګ سیستمز انټروډیوس شو هغه کې زوم کلاسز او آنلاین کلاسز خو چې کله مونږ وګورو خپل کنټري لیول کې ساوث ایشین کنټریز کې بیا پاکستان کې نو زموږ ډیجیټل لیټریسي سکلز هم ډیر زیات لو ورسره زموږ ډیجیټل ټیکنالوژي سره ایکسس هم ډیر زیات مسله او زموږ مارجنلایزډ کمیونټیز چې کله رورل کمیونټیز او کلو کې انټرنیټ ایکسس نه او سمارټ فونز پورې ایکسس نه نو دا ډیر زیات غټ مسایل نو جنکو دا وویل چې هغه چې ایکسس او ډیجیټل ډیوایسز ته هغه هم ډیر زیات کم هغه سره یو دا چې ګورنمنت وفاقي او صوبایي حکومت چې هغه ډیر زیات پروګرامز بیا انټروډیوس کولم. هغه پروګرام تاسو چې ای لرنینګ پروګرامز او هغه ریډیو پروګرامز او هغه ټلویزیون ایجوکیشنل پروګرامز خو بیا هم ډیر زیات علاقو چې الته کې الکتریسيټي پرابلم هم هغه ته الکتریسيټي اکسس نه هغه ته بیا سمارټ فونز پورې اکسس نه. د سروے کې مونږ دا هم وکړو چې 40% جنې کې داسې و چې هغه وویل چې مونږ کله هم لایف کې سمارټ فونز یا ډیجیټل ډیوایسز پورې اکسس زمونږ نه و. لکه 40% از ا هیوج نمبر. نو 40% دا خو صرف 1500-1600 جنکو کې دا 40% نو کله چې مونږ وګورو کنټری وایډ نو دا بیا ډیر زیات غټ ریشیو دی. زه اول دا تاسو کول غواړم چې تاسو وایي چې 1500 کورنۍ دا سروې تاسو کړی دا په هغه کې تاسو دا معلومه کړی دا چې د کووډ 19 یا د کرونا وایرس د وجې د جنکو تعلیم څومره اغیزمن شوی. تاسو ډېر په وضاحت سره بیان کړل چې کوم وجوهات دي چې د هغې د وجې هغوی اغیزمن شوي غریبي غربت د انټرنیټ نشتوالي دغه شانتې سمارټ فون ته رسایي نه لرل او دغه شانتې یو شمېر ستونزې مشکلات دي. خو که زه تاسو دا وکړم دغه سروې دا تاسو د کم جماعت نه تر کم جماعت پورې خبرې کوي د کم کلاس نه تر کم کلاس پورې د کم عمر د جنکو ذکر تاسو کوي؟ جی د پرایمري او سیکنډري سکول لیول باندې او د کې هغه الکانو مو جنکو مو خو زموږ زیات فوکس چې هغه جنکو نو دا سه مونږ وکړو چې هغه کې پرایمري سیکنډري سکول الکانو جنکو دواړو راتلل. خو بیا چې مونږ هغه سروے کې ډیوایډ وکړو چې جنکو سونه امپیکټ شوی دی او الکان سونه امپیکټ شوی دی مونږ وکتل چې جنکی چې هغه ډیر زیات امپیکټ شوی دی. هغه بیا تاسو ته ما وویل چې ډیفرنٹ ریزنز او جنډر ډسپیریټي ریزنز او سوشل اکونومیک یا کلچرل ریزنز مو نو د کې پرایمري نه سیکنډري لیول پورې جنکی او الکانو. ملاله فند سوي چې دغه جنکو کم چې دا وخت د کورنۍ غربت د تعلیم چې کوم د جنکو تعلیم سره اغیزمن کیږي سوي چې په دې لړ کې بس کیږي د کورونې په محل چې څومره جنکې اغیزمن دي شوی دي یا ورسره چې کم دین سوي لیکي چې دغه تعلیم د غوي د کنډیشن یا د حالت تکول لپاره د سروې وروسته ملاله فند سوي ګوري مونږ دا سروې کنډکټ کړی دي چې مونږ څه ریکمنډیشنز ګورنمنت ته ورکو چې دا ریکمنډیشنز مونږ شته او هغه چې هغه په عمل وکړي نو سنه سبا ایجوکیشن حالات بخشي. نو زمونږ یو درې مین ریکمنډیشنز دي زه به تاسو ته ووایم چې سکولونه دوباره کولاو شي نو ګورنمنت ته بیسیکلی پکار دي چې جنکو ضرورت وګوري
ځکه چې زمونږ چې کله هم زمونږ ایجوکیشن پالیسی باره کې کار کو مونږ جنډر ایشوز نه ګورو هغه ها کې بیا داسې هم شته چې ډیر زیات جنکې دي هغه ته بیا ترانسپورټیشن پرابلم وي هغه سکولز ډیر زیات لري وي کلو نه ډیر زیات لري وي نو هغه ته ترانسپورټیشن ایشوز وي بیا هغه ته داسې واشرومز نه وي نو هغه سکولونو ته ځي چې واشرومز نشته بیا فیمیل ټیچرز ډیر زیات کم وي سکولونو کې نو هغه هم یو ایشو ده نو دې ته پکار دي چې داسې ایجوکیشنل پروګرام شروع کول پکار دي چې ګرلز زیات نه زیات سکولونو ته روانه شي که زه پوښتنه دا وکم چې 1500 کورنۍ تاسو هغوی سره خبرې اترې کړې دي د تعلیم په اړه باندې دا د پاکستان او د خیبر پښتونخوا که بیا خصوصا ذکر کوم یا د بلوچستان په کومو سیمو کې شوي دي دا 1500 کورنۍ په کومو سیمو کې دي دا چارو صوبوں کې شوي دي پاکستان کې هغه سند بلوچستان خیبر پختونخوا او پنجاب چارو کې او جی سلورو صوبو کې شوي دي زیات اغیز په کوم ځای کې ویل کېږي چې زیات اغیز په کوم ځای کې دی زیات افیکټ کوم ځای کې دی دا اغیز ګوري بلوچستان او خیبر پختونخوا دوانو داسې هغه دي چې مونږ بیا وګورو نو د خو سوشو کلچرل نورمز داسې هم شته چې هغه بیا ګرلز ایجوکیشن باره کې بیا هغه لګ بیریرز شته د خو خندان دي زیات ویلیو کوي کنه نو زما په خیال عمده دي چې کله چې تاسو وګورئ یو غټ بیریر زموږ ارلی چایلډ میریجز هم شته او کووډ 19 چې کله پینډیمیک او لاک ډاون موږ دا وکړو چې زیاتره فیملیز کله چې فاینانشلی اوور برډن شوي او کله چې هغه اکونومیک کرایسس نه تلل نو هغه دا ارلی چایلډ میریجز ته ایز ا نیگیټیو کوپی میکانیزم یوز وکړل نو هغه دا هم یو ریزن او خیبر پختونخوا او سند اندرون سند کې ها که زه تاسو دا وکم د دې سروې وړاندې تاسو چې دا وایم چې د کووډ نه وړاندې د تعلیم سچويشن او حالاتو دغه سروې کې دا هم شامل دي پکې کنه ګوري کووډ نه پہله هم ایجوکیشن حالات ډیر زیات خنه او پاکستان کې زه به یو سټاتستکس تاسو سره شیر کوم چې 22.8 میلیون ماشومان چې کووډ نه پہله هغه آوټ اف سکول لکه هغه سکول ته نه تلل اگر 22.8 میلیون کې 53% ریشیو چې هغه جنکو نو کووډ نه پہله هم زموږ ایجوکیشن جنډر ګیپ چې هغه ډیر زیات نو هغه کې بیا یو بل سټاتستکس هم زب شیر کوم تاسو سره چې هر سل جنکو کې چې کم ته پکار دي چې هغه پرایمري سکولینګ اټینډ کوي نو هغه کې 60 جنکې چې هغه سکول ته نتلل پاکستان کې نو دا ډیر زیات جنډر ګیپ او د کې هغه او چې جنډر ډسپیریټي یو غټ فیکٹر او پکې کووډ 19 نه پہله هم د خلک دا هغه ویل چې فیملیز جنکو ایجوکیشن ته ډیر زیات امپورټنس نه ورکول هغه ویل چې هغه بل کور ته لاړ شي واده بشي نو هغه ایجوکیشن ډونه امپورټنس نه لري نو کووډ 19 نه پہله هم زه تاسو سره دا سټاتستیک شیر وکړو چې هغه ګیپ ډیر زیات نو کووډ 19 موږ ته لګي چې هغه ګیپ ډیکریز کول نه بجې هغه زیات انکریز وکړل مطلب دا دی چې د کووډ د راتلو نه د دې وبا د راتلو نه وړاندې هم جنکو تعلیم به مطلب هغه شانتي نو څنګه چې د بالکانو یا د نورو هغه شانتي او ورسره د کووډ د راتلو سره پس چې کم دنو په دې باندې نور زیات اثر پرې وته نور زیات اغیزمن شو او تعلیم چې کم دنو جنکې د تعلیم نه محروم پاتې شو اوس راځم از تاسو نه دا تاسو کول غواړم شوانه شاوي بي چې تاسو د سروې وروسته د ملاله فند د سروې وروسته کوم چې هغه کړه دا د جنکو د تعلیم خصوصا نو زه دا تاسو کول غواړم چې اوس ریکمنډیشنز تاسو وړاندیزونه سړي حکومت ته چې دغه ګیپ کومه فاصله چې راغله ده د جنکو په تعلیم کې یا جنکې د تعلیم نه محروم کیږي حکومت تم سړي وړاندیزونه ورکړي دي سړي وړاندیزونه دي تاسو دغه سروې په رڼا کې خاجي موږ دا د یو څو ریکمنډیشنز ورکړي دي هغه کې یو ریکمنډیشن دا دی چې سب ټول نه پہله دا پکار دي حکومت ته چې دا سه ایک اپورچونټی پلانز یا اکونومیک اپورچونټی پلانز یا پروګرامز دغه شان لانچ وکړي چې کم فیملیز وایي چې هغه اکونومیک کنډیشن ډیر زیات خراب شوی دی هغه د وجه دغه جنکې چې دی هغه سکول ته نه ځي نو هغه لپاره دا سه پروګرامز انیشیټ کړي چې هغه لکشان فیملی سټرینثن کیږي نو هغه بد جنکیو ته سکول ته پرې دي نو موږ ته پہله ټول نه پہله دا پکار دي چې کووډ 19 چې کله ختميږي نو گورنمنت چې داسې پروګرامز اناونس کیږي کې اکونومیک اپورچونټی پلانز اناونس کیږي اکونومیک اپورچونټی داسې پروګرامز اناونس کیږي ورسره دا هم چې کم علاقې کم کمیونټیز ډیر زیات مارجنلایزډ دي کم کلو کې ډیر زیات جنکې هغه سکول نه ډراپ آوټ کول ډیر زیات شک دی موږ ته
نو الته کې سټایپند پروګرام شروع کی هغه ته وظیفه پروګرام هغه له پکار دي چې هغه الته کې شروع کی هغه له وظیفه راکې چې هغه بس سکول ته تلل یو انسنټیو دی کنه تاسو کله چې کم کمیونټیز له انسنټیو ورکې نو هغه ډیر زیات بیا کار وکي نو فیملیز ته تاسو انسنټیو ورکې هغه ته سټایپند یا وظیفه ورکې نو هغه بجینکو ته سکول ته پرې دی ورسره موږ دا هم جنکو تعلیم توجه ورکې هغه دا هم یو زموږ ریکمنډیشن و چې هغه یو ایمرجنسي پریپیرډنس پلان یا سټریټجی ډیولپ کړي ځکه چې اوس دا پینډیمک رالو دا ډیر انسرټن سچويشن موږ ته نو لکه وی ور ناٹ ریډي فور اټ نو حکومت پکار ته چې داسې ایمرجنسي پلانز داسې ایمرجنسي سټریټجیز هغه ډیوایس کړي چې کله چې بیا فیوچر کې داسې پینډیمک یا داسې وبا یا داسې ډیزاستر راشي نو هغه ته مونږ منټلی او فزیکلی او ایز ا ګورنمنت فاینانشلی پریپیر یو او ایجوکیشن کې هغه بیا ګیپ نه را نشي ځکه چې مونږ وګورو نو خیبر پختونخوا کې چې کله مونږ وکتل یا پاکستان کې مونږ وکتل چې پرایویټ سکولز ماشومان چې هغه بیا هم سدونه زیات لرنینګ ګیپ نه هغه کې راتل ځکه چې هغه به آنلاین کلاسز اغشتل هغه به سلیبس یا هغه کورس کانټینټس کور ته براتل بای پوسټ یا بای ټي سی اس خو چې مونږ ګورنمنت سکولز کې وګورو نو هغه ټیچرز هم ډیجیټلی لټریټ نه وو هغه سره ټیچرز کې هم هغه او چې هغه سره ډیجیټل ډیوایسز نه وو بیا سټوډنټس خو بیا ډیر زیات هغه خبره دي چې هغه سره خو به خینه او هر څه نو دا مونږ هغه ریکمند کړی دي چې هغه ته ګورنمنت ته پکار دي یو ایمرجنسي پریپیرډنس پلان جوړ کړي ډیوایس کې چې هغه مونږ فیوچر پلانز فیوچر لپاره پریپیر یو ورسره مونږ دا هم ریکمند کوو چې حکومت ته پکار دي چې داسې ریسورسز داسې فاینانس ایجوکیشن لپاره مختص وکړي او داسې اقدامات وکړي چې کله جنکې کله چې کووډ ختميږي نو جنکې چې کله واپس سکول ته ځي نو هغه ته پراپر فیسیلیټیز مهیا کول شي هغه فیسیلیټیز کې ایکوال ترانسپورټیشن فیسیلیټیز دي هغه فیسیلیټیز کې هغه لپاره میډیکل فیسیلیټیز هم شته ځکه چې بیا کووډ خطرات خو موږ ته شته د کله چې سکول کولاویږي هغه پراپر میډیکل فیسیلیټیز پرووایډ کول شي هغه تش ګورنمنت مزه پرایویټ سکول خبره نه کوم ځکه چې پرایویټ سکول خو بیا هم فیس عالی نو سنه سبا اوږي خو ګورنمنت سکولز لا پکار دي ځکه چې زموږ میجر چې هغه پاپولیشن دي هغه ګورنمنت سکولز ته دي پبلک سکولز ته دي نو پبلک سکولز لپاره داسې ریسورسز فاینانسز پکار دي چې هغه میډیکلی پریپیر وي کووډ سره فایټ کوو لپاره ها نو شوانه شوی به تاسو وایي چې دغه وړاندیزونه تاسو حکومت ته کړی دي او حکومت له پکار دي کوم کارونه حکومت له پکار دي دغه ملاله فند او تاسو دغه سروې پرانا کې د ملاله فند دغه سروې پرانا کې تاسو حکومت ته دغه وړاندیزونه کړی دي که پښتنه دا وکم کوم وړاندیزونه چې تاسو کړی دي تاسو په دغه ګراوند په دغه سیمه باندې موجود یې دغه تکي حکومت مطلب دا د پښتو کې متل هم دی چې صادر سره پیغزول پکار دي مطلب دا حکومت د دې وس او توان لري چې دا څه وکړي شي او کنه د پاکستان ته حکومت یا چې وسره پاکستان چې کوم وسایل دغه پرانا کې کوی شي ګوري دا ډیر زیات بیسیک ریکمنډیشنز چې موږ هغه وایي چې هغه پورا اوکي ځکه چې میډیکل فیسیلیټیز یو ډیر زیات امپورټنٹ کووډ کې وګورئ نو میډیکل فیسیلیټی ډیر زیات امپورټنس لري نو زما په خیال ګورنمنت کا ویل هغه ویل وی هغه وایي چې موږ به وکړو هغه کولای شي هغه ویل وی نو هغه به اوکي خو دا ډیر زیات بیسیک ریکمنډیشنز دي دا ډیر زیات بیسیک نیډز دي هغه جنکو نو زما په خیال هغه ته پکار دي چې اوکي ځکه چې دې کې ډیر زیات غټ ساينس نشته صحیح مطلب دا چې دا په اوس کې دا کول شي زه غواړم اخیره پوښتنه تاسو نه دا کول غواړم چې په یو دوه درې کې شمیرې وته وای په ګرد پاکستان کې او بیا ورسره خصوصا موږ د خیبر پښتونخوا د پښتون یا د پاکستان په پښتنو سیمو یا د پښتنو سیمو ذکر وکړو څومره جنکې دي چې هغه یا تاسو سره دغه شمیرې وي دغه شمیرې پرانا کې چې هغه د سکولونو نه بهر دي ما سره خو هغه پرسنټیج دی 53% جنکې چې دی ځکه چې اوس بیا هغه سروې نه دی شوی 53% ټوټل پاکستان کې چې جنکې دي هغه آوټ اف سکول دي اوسم ها ټول ماشومان چې هغه کې الکانو جنکې راځي هغه کې 22.8 میلیون چې دی هغه آوټ اف سکول دي هغه کې 53% ریشیو چې دی هغه جنکو دي نو 53% ریشیو جنکو دي هغه ډیر زیات دي 53% ګرلز چې دی هغه سټیل آوټ اف سکول دي زموږ پاکستان کې او بیا چې موږ کووډ نه پس به موږ یو سروې وکړو یا ګورنمنت خپل ریسرچ به هغه انټروډیوس کړي نو زما په خیال ډیر زیات د نمبر به ډیر های کیږي ډراپ اوټ ریټ به ډیر زیات های کیږي صحیح مطلب د غشمیرې بنور هم سیوا کیږي شوانه شوی بزنس تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو وایس په امریکا ډی وی ته وخت ورکړو سره خبرې ترې کړې یو جهان مننه ډیر مننه
قدمونو کتونکو اوریدونکو دا وا شوانه شایبی تاسو د هغوی خبرې اترې واورېدې چې د ملاله فنډ لخوا کومه سروې شوې ده په پاکستان کې او بیا خصوصا په پښتنو سیمو کې چې څومره جینکې د کووډ 19 یا د کرونا وایرس وبا له وجې اغیزمن شوي دي، یعنی د هغوی تعلیم اغیزمن شوی دی. دا خبرې دغه تفصیلات تاسو د شوانه شایبی نه واورېدې. زه هم د دې سره د ډیبا د ستورو خپرونې وخت پای ته رسېږي. وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه. تاسو چېرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ، تل ویلا پامان.